أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. سورة واقع آخر دے مخی آیتونو کے زواجرو تخویفاتو او دا غینا مخ کے بشارتونو مسئلہ دا توحید وا بیا تذکرہ وا دا قرآن کریم دا آداب و تذکرہ قرآن کریم تا ترغیب دا قرآن کریم صداقت دیزی کی اللہ رب العزت زجر ورکی پا دیبانی چی تاسو دا دی خبرینا پا دی خبر کی سستی کوئی دا نمانی بلدا چی تاسو خپل رزق دلتا کی دنیا کی غواړی دنیا کی اخلی قیامت نمانی نکه تاسو داسې خلک یی قیامت نه منئ نو بیا خو پکار دا دی چې کله چې تاسو یو ځای کې یی یو سړي باندې مرګ راشي مرګ سای مړی ته راورسي اللہ وی صدق زکی نزدیم لیکن تاسو نہیں نو تاسو که د چا په حکم کی نه ای که تاسو بے قدرت نه ای نو تاسو دا روح واپس کوئی ولی نه واپس ہی کئی چې دا سړی مړ نشي بیا تذکرہ د دریو قسمونو بیا کیږي مقربین دی اصحاب الیمین دی او آخر کے مکذبین ضالین چی مخ کے وطا اصحاب الشمال ویلیو داغی تذکرہ کی داغی دا جہنم تذکرہ او دا دی دو ڈلو داغی دا نعمتونو تذکرہ اغیل بشارت او دی بلا تخویف او آخر کے بیا مسئلہ دا توحید ذکر کی افا بهذا الحدیث انتم مدہنون آیا تاسو پدے خبر کی سستی کو ان کی ای پدے کے مداہنت کو ان کی ای دہن وی تیلو توئی تیل چکلا پیوزے باندې اولگی نو نرم شی نو آیا تاسو پا دے خبر کی نرمی کوئی مداہنت کوئی سستی کوئی قرآن کریم کے سستی نہ دا پکار مسئلہ دا توحید کے سستی نہ دا پکار بلکہ قرآن کریم از دا کول پکار دی قرآن کریم راغستل پکار دی دا دے از دا کول پکار دی ادب دا دے ساتل پکار دی دا اللہ رب العزت دا طرفنا نازل شوے کتاب دے نو ایمان راولل دا دے از دا کول پا ہر طریقے بانے الفاظ سرا معنی مقصد تفسیر سرا او
په دې باندې عمل کول او دا بیا نور ته رسول دا د قرآن کریم حقونه دي په دې خلکو باندې. نو افا بهذا الحدیث انتم مدهنون، نو آیا په دې خبره باندې، په دې خبر کې، په دې حدیث کې، په دې قرآن کې تاسو سستی کوونکي یئ. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، او اخلی تاسو خپل رزق دلته کې په دې دنیا کې انکم مکذبون، دی وجنه چې تاسو تکذیب کوونکي د قیامت نه مانی. دی وی نه موږ څه چې دلته کې راکړي کله وی اجعل لنا قطنا قبل یوم الحساب، منګ لدی زمنګ چټای زمنګ رزق زمنګ صحیح حساب برخه هغه دلته کې راکړي شي مخکې د حساب نه، قیامت نه مخکې موږ دلته کې راکړي. دلته کې دا خلق وی دا دنیا دا نقد دا او قیامت آخرت اخو ادار دی وی، نو موږ له دلته کې نقد پکار دی، ادار نه دی پکار. دا د خلکو خبري. الله وتجعلون رزقکم، آیا غواړئ تاسو، آیا اخلی تاسو خپل رزق دلته کې انکم تکذبون، یقینا تاسو تکذیب کوونکي د قیامت نه منئ، الله نه منئ، نو دا دوباره ژوند نه منئ، جنت او جهنم نه منئ. فلولا اذا بلغت الحلقوم، نو ولې نه کله چې ورسی سا غټې مرۍ ته، عام طور باندې چې سا راوځي نو د هغې کټې ګوتې نه وی شروع شي، د خپو نه شروع شي. کله چې یو سړی روغي نو هغه ته پته لګي زما خپې هغې نه سا ووتو، زنګونانو ته راورسي، زنګونان نه ورانانو ته، ورانانو نه دېخوا په دې سینې ته راورسي، زړه کې زړه باندې تکلیفي دردي، د هغې نه وروستو زړه نم راوځي، آرام سړي ته راشي، درد ختم شي، مرۍ ته راورسي او بیا وځي. نو الله فلولا اذا بلغت الحلقوم، نو ولې نه کله چې راورسي سا غټې مرۍ ته، وانتم حینئذ تنظرون، او تاسو دغه ځای کې یئ، نو دغه ځای کې په دغه وخت کې ناس یې ګورئ، تنظرون تاسو ګورئ دغه حالات. وروستو راځي والتفت الساق بالساق، کله چې اول کې سا راوځي نو پنډۍ د پنډۍ نه تاو شي، ولې تکلیف دی پې. کله چې راوځي نو هغه تکلیف یي، هر څوک چې د مرګ هغه تکلیف هغه د خوند د سړي په خوله کې یي تریخ. بعضې واقعات راځي وی دومره زمانه تیره شوه خو د مرۍ نه مې دا تریخوالی لا نه دی وتلی ښه. کله یو سړی مړ دی، ډېره زمانه بعد عیسی علیہ السلام وی مړی به راژوندي کول، قبر ته ودرېد، وی قم باذن الله، د الله په حکم یې راپاسه، راپاسېد، وی څنګه چل دی؟ هغه و مسلمان مومنو. نو یې چې زه خو په مزو کې وما، وویلی شو راته پاخواړی دی راوځه. وی حالات څنګه دي؟ وی دغسې دي، مرګ څنګه و؟ وی ډېر تریخ و ښه، اخوان مې تر اوسه پورې تریخوالی په مرۍ کې دی. وی ونحن اقرب وانتم حینئذ تنظرون، او تاسو دغه ځای کې یئ ګورئ. حالات راځي دغه سړي باندې، نو پنډۍ د پنډۍ نه تاو شي. نو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي تشبیه ورکړي، دا غي مثال پیش کړي،
نو کله وی د مؤمن سړی سا چې اوزي نو داسې اوزي لکه پوړو کې چې ویخته یا ویخته راکاږي ویخته چې راکاږي ناغه په خلاره باندې را روانې راځي کله مثال پیش کړي مشکیزه ده او هغه کې آخر کې وب پاتې دي دغه سه نسکور دکړه هغه نرو هغه ټکه را روانې رو په خلاره باندې وبېږي د مسلمان د مؤمن سړی روح هغه د قصې په خلاره باندې اوزي او کافر سړی داغه روح چې کله وستل کیږي نو داغي مثال پیش کړي لکه د بازي صادر سړی راواخلي او په دې غنو پشپول باندې ورواچي او به راکاږي ته او یک دمه ته راکاږي نو سبا کیږي هغه صادر ټول روغي بوګي شي ټول زې په زې تارونه راوځي دغه سچل دغه کافر د روح سره دغه سي حالي کلا مثال بل پیش کئ خلق پیش کئ مثال وہی پنجره دا په پنجره کې مارغه ده بهر وتا داغه د خوراک داغه د خوخه شی وته ورواچه او هغه پسې هغه کړکۍ کولاو کې دروازه پسې کولاو کې دا غزين هغه جو په خپل مرزي باندې په منډ کې خپل د خوراک شي پسې ورشي او دا بل چې ده داغه خلق مثال پیش کړي وای پنجره دا پای کې یو مارغه ده پدې کې د دشمن پسې راغې عام طور باندې د مارغه دشمن پښوی یا بل داسې شي نو چې کله دا پښو دا مارغه اوویني نو کله په یو سړی کې ور پټیږي او کله بل سړی کې ور پټیږي دغه ته ناراضي ولې دغه ته دشمن دی ګره نو کله چې د ملائک راغلي نو مؤمن سړی پسې چې ملائک راځي ناغه په ډېر خپل شکل او صورت کې راځي نو دلته کې دا روح واړی دا چې دې اوته او پنجره دا او جیل له چې دې جیل نه اوته او چې کله کافری ناغه ته په بد شکل کې ملائک راشي نال دغه دا پنجره کې دا روح خوده پنجره دا دم قید ده لیکن ال دغه بهر چې دینو داغه نه زیات خراب د دشمن ولاړ لای هغه پلاس چې ورغه جو زره زره کوي نو دې پټي او دا چا مروان ساتلی یې لیدلی او دغه حالات لیدلای ناغه په دې مې پويږي وانتم حينئذ تنظرون تاسو دغه ځکه ګورئ نو خلقو ته غیر چا پیر ناسي مسلمانانی نو کلمه وته وي بعد وی سورۃ یاسین وته وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی سورۃ یاسین وای وتا پدې ما روح په اساني وزي روح وته کې اساني سہولتي کله چې روح ته اوت بیا به تلاوت ختم کې بس بکې نه تلاوت مکو بیا جایز نه ده د چې سو پورې ژوند ده نو کوه وتا چې کله مړ شو نو بیا بس کا بیا د تجهیز او تکفین داغي غم پکاري نټول ناول غسل ورکول پکار دي کفن واغستول پکار دي او د قبر تیارې پکار دي نو خلک مړې بوشي بیا پروتي نن ماسپخین مړلې
وی سبا ماسپخین په 2 بجې به جنازه نو اعلان خو شو وخت ټاکلی شو غلط شو هر څه چې وشو نو بیا څه کوي دا مړی به دقسې پروتي نو کله به لامبو سبا به په سهار کې ولامبو که نه 10 بجې چې ولامبولی شي او کفنو ته واغوستولی شي بس بیا وایستلی کېږي 10-12 بجې باندې به ولامبو چې بیا پکې لږ وخي خبره ورانه کي نه د ټول ناول څه کارونه د یو چای څه د بل چای نو دلته کې د قبر کار هغه د یو پلاس کی هغه د یو قسم خلق کوي د دې مړی کفن او غسل هغه نور خلق کوي نو دله فوري طور باندې غسل ورکول پکاري چې غسل ولا ورکړی شي دومره ساتلی نه پکار هغه هر څوک چی خدای او کبد ده نو ساتلی نه پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اسرعوا بالجنازه واسرعوا بالدفن زر کوي څومره چې زر کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي تپوس لوراغه نو چالت ولو قتل نو ملګرو ته وی ددو بس آخری وخت ده نو کله چې هغه ساو خطو نه دا اوس موږ ته حواله کوي نو نور صحابه ته سر سره د غسل او کفاره دغه کوي د سر اړو ایثار نشي دا معجزات سبا په 10 بجې به جنازه نه چې څومره کی کسان لګي او کډيري ته مګورا چې لګ کسان په ولاړ او کډیر په ولاړ څومره چې زر کیږي بس کا دی به ساتي 24 घंटे पे नहीं तेरी शी दी पे तकीगी ना فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون تاسو دغه کې ناسي ګورئ حالات هغه باندې دي مخکې ماوي والتفت الساق بالساق پندای د پندای نه تاو شي دمه تکلیف شي وقیل من راق سوکشته دم اچون کې د پخپل وای ماما یې سوک دم واچي غیر چا پیر خلکی هم وای سوکشته چې دم پی واچي دمه خو تکلیف ده خلک لګي آئی ملائک ځان لګي آدي وقیل من راق سوک دې چې د صابو چتای د روح بسو کڑی نیکان بے اڑی کہ بدان بے اڑی دا بدانو زیتا بزی کہ بدانو والے بے اڑی او کنا نیکان والے بے اڑی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ منگا دیر نیزی ودتا ستاسونا وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تاسو ہی نہیں نا اللہ وی تاسو ہی نہیں نظر کار نہ کئی نظر ہی نہ لگی نظر صرف دقا ظاہری سے زنہی نہیں اللہ وی زوتن ازدیم علم لحاظ سرا قدرت لحاظ سرا اللہ وی زن ازدیم فلولا ان کنتم غیر مدینین نو ولینا کہ یہی تاسو دا سے چی تاسو دا چاپ حکم کی نئے لولا ان کنتم ولینا کہ یہی تاسو دا سے چی تاسو سر با حساب کتاب نہ کولے کی کہ یہی تاسو دا سے چی دا چاپ حکم کی نئے تاسو تبا امرو نہیں نکولا کی دا کہ یہ دا سی تاسو پیدا کی دو او دا بیا دا مرگ او بیا دا رستو دا پاسولو دا غی خبران نہیں نو ترجعونها نو واپسی کئی کنا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتونی کہ تاسو رشتونی نو دا سا واپس راولی بدن تے واپس کئی واپس کولی شئی سو کی واپس کولی شئی اس سوک طاقت نہ لری قدرت نہ لری اللہ یہ وقت مقرر کر لے وقت باندې هغه وخت رسی کلا د غنو خلکو یوزے کې قسمتی یوزے کې الله مقرر کړي د دې به یوزے کې ساوزی نو یوزے کې تیو باسی یوزے ته جمع کی
الته کې په دماکه په وشوا یو سو شو بل سو شو کشته په واغوختا او ګڼ کسان پکې پای کې په یو زبانه مړ شو شهیدان شو کلا بمباری پی وشي کله سو شي کله سو شي ډېر پیر دا شهیدا مدرسو په طالبانو باندې بمباریان شي دي کله څوک ناستي د شپې ود دي ځان لا او ناسا بمباری وشو او پای کې ګڼ کسان شهیدان شو اتیا دواتیا کسان هلته کې شهیدان شو کله چا باندې دماکو شو سبق ته ناستي او هغې باندې دماکو شو ګڼ کسان پکې شهیدان شو او کله داسي چې پروګرام کې دی او ناسا په بمباری وشو او پای کې ډېرو خلکو چې پټکي والي او هغه د چا ختمونه دي او د چا سدي او د چا سدي خلک کورونو کې په انتظار دي چې اوس په خوشحالۍ باندې پټکې به والی راځي به اول ته کې بمباری وشي او ټول مړه شي شوي دي دغسې واپسې کېدی شي د چا په اختیار کې شتي نه کم چې وخت مقرر دی په هغې باندې بس هر سړی مړي نو زمونږ کتابونه لیکي عقایدو وی المقتول میت باجله مقتول چې دی په خپله نیټه باندې مري ښه نیټې نه مخکې نه مري که دغه سړي نه یې وجلی دی په خپله دقه ځای کې مړ کېدو خو دې بل سړي مخکې والی وکړو دقه ګزار یې وکړو او دغه ګزار د هغه د مرګ سبب جوړ شو که دغه نه وی الله به هسې دی وجو دغه ځای کې د مرګ وخت دغه ځای کې مقرر و اخوا ته نه ته دی فاما ان کان من المقربین نو کچری دغه سړی چې د چا نه ساوزي کم سړی چې مري من المقربین مقربینو نه هغه سابقون السابقون هغه نیکان خلقو کی فروح و ریحان و جنت نعیم نو دا هغه د پاره خوشحالي ده و ریحان او خوشبویان دي یا رزقون دي و جنت نعیم او جنت د نعمتونو هغه د پاره خوشحالیان دي نو چې څنګه مړ شو د مرګ په دروازه ورننوت جو خوشحالي ده خوشحالي ده عرضه کی چی دا بدن عرضه کی چی ده په قبر کې ده کاغذ زره زره شوی ده پوټي پوټي شوی ده او سپ چتونون پورن خطه ده او څه شوی دي څه شوی دي سب سے بیا وحوش او طيور پسې راغله مرغان رااله یو څه بل سره رااله وی خوړو خېټو ته ورننوتو عرضه کی چی ده الله قادر دی په دې باندې هغې له هلته کې خوشحالي ورکوي روح جنت کې هلته خوشحاله او بدن ارض کې چې دی هلته خوشحاله فروح و ریحان و جنت نعیم نو دې دپاره خوشحالي ده و ریحان و خوشبویانې دي یا و ریحان و رزقونه دي ښایسته و جنت نعیم و جنت دی د نعمتونو واما ان کان من اصحاب الیمین او کچری دی د خیلاس والونا د نیک بخت خلقونه فسلام لك من اصحاب الیمین ناغ ملائک و تراشی و توی سلام دی پتا باندې د هغې اصحاب الیمین د طرفنا یو معنی ده فسلام لك نو سلامتیا دی پتا باندې د دغې نیکانو خلقو د طرفنا یا فسلام لک سلام دی پتا باندې هغه ملائک وتوي سلام دی پتا باندې انت من اصحاب الجحیم یقینا ته د نیک بخت خلقنا ته د جنتیانونا فسلام لک انت من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین او کچری دا هغه سړی روح چې د چانه اوزي د مکذبینو نه تکذیب کوونکو نه او گمراهو نه فنزل من حمیم نو ورکوزیدل دي د من حمیم دا ګرمو اوبونه ګرمو اوبو ته ورکوزیدل دي یا میل مستیا به کولی کېږي د من حمیم دا ګرمو اوبونه ګرمې اوبه دي وینې زوي دي سختې ګرمې دي د هغې په ذریعې باندې به د میل مستیا کولی کېږي الله دې موږ وساتي و تسلیت جهنم او داخل دل بید د جهنم تا
جہیم تبزی جہنم تبزی ولی دنیا کی مکذب و زوالو ان هذا له حق الیقین یقیناً دا خامخا حق دے یقینی حق یقینی دے مرگ برازی مرگ یقینی دے کہ دنیا کی دا سے سوکی اغبا قبر بنا منی قیامت بنا منی جنت جہنم بنا منی لیکن مرگ نہ انکار نشی کولے مرگ یقینی دے ہر یو سڑے منی مرگ شتے ان هذا له حق الیقین یقینا دا خامخا دے حق یقینی فسبح باسم ربک العظیم نو پکار چی رازی دغی مرگ پا وقت دا مرن رست چی پکار رازی نو صبر رازی توحید با پکار رازی نو فسبح باسم ربک العظیم نو تسبیح بیان او دا نم دخپل رب پاکی بیان او دخپل رب دا نم دخپل رب العظیم چی لوی ذات تے دا غلو ذات پاکی بیانوا آغا پاک دے دا عیبنا پاک دے دا شریکنا دا ہر قسم شریکنا پاک دے سورت ختم شو سورت کی دعوت سورت وا فسبح بسم ربک العظیم دا خلقو دا تقسیم دا خلقو پکیو او دا جنتیانو نعمتونا دا غیر تذکرہ غیر اکڑا افبهذا الحدیث انتم مدہنون آیا پدے خبر مائیں تاسو سستی کوئی وتجعلون رزقکم واخلی تاسو خپل رزق لرانکم تکذبون یقینا تاسو تکذیب کون کی ہے پدے وجہ مائیں تاسو تکذیب کون کی ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم نولنک لچ ورسی ساغٹی مریتا وانتم حینئذ تنظرون تاسو پدغزے کی ناس گورئی ونحن اقرب الیہ منگا زیاد نیزدی یودت استاسونا تب تم زیاد نیزدے نہیں اللہ و عزت زیاد نیزدے اور نور تا ہر یو تن تا اللہ نیزدے دے خود تو بل تا نیزدے نہیں اللہ زیاد نیزدے دے بل دے کہ اللہ و اقرب الیہ من حبل الورید مکی ترشیو اللہ و عزت مرائی درگ نزیاد نیزدے ونحن اقرب الیہ منگا زیاد نیزدی یودت استاسونا ولیکن لا تبصرون لیکن تاسو ہی نینا تاسو کی عقل نشتینو تاسو پوئے گئینا فلولا ان کنتم غیر مدینین ولنا کلچے ان کنتم کچریے تاسو دا سے چی تاسو دا چاپا حکم کی نئے تاسو سر حساب کتاب بنکولے کیگی تاسو دا سے گمان نکوئنو ترجعونان واپسی کئی ان کنتم صادقین کے تاسو رشتونی فاما ان کان من المقربین کچریے دغه سړی چې کمری دا د مقربینو نه نو فروح و ریحان و جنت نعیم نو دی د پاره خوشحالیانی دي او خوشبویوګانی دي یا رزقونه دي خیستا و جنت نعیم و جنت د نعمتونو و اما ان کان من اصحاب الیمین کچری د جنتیانو نه دخیل اسوال نیک وخت خلقو نه فسلام لک نو لکی وتا سلام دی پتا باندې دا اصحاب الیمین د طرفنا د جنتیانو د طرفنا یا سلام دی پتا باندے انت من اصحاب الیمین تی دا جنتیانونا واما انکان من المکذبین الظالین کچری دا سڑے دا مکذبینونا تکذیب کو انکو نا ظالین دا گمراہو نئی فنزل من حمیم نو من مستیاب کولے کی گی دا من حمیم دا گرمو بونا و تسلیت جہیمن ورنن و طلبی دا ورتلل بید دا ورکو زیدل بید دا جہنم تا ان هذا له حق الیقین یقینن دا سے چو ویلے شو دا حق یقینی دی مرگ یقینی دین بیا رستو حساب کتاب یقینی دین ورپسی جہنم دیو جنت دین آغی یقینی دی لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم نو تسبیح بیان و دا نم دخ پر رب چلو ازاد تے اللہ رب عزتی مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق رہی وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا